صفحہ نمبر 807 آیت نمبر 32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم. په مخشه یتیم مبارکاش الله رب العالمین د طائف نه په وبسی باندې د پیغمبر علیه السلام چې کله د جنات قرآن مجید اوروید د پیغمبر علیه السلام تلاوت اوروید پیغمبر علیه السلام په منځ تلاوت کو و د جنات قرآن مجید اوروید نو دی یو بل تاویل چې خاموش شي غلی شي دا هو هغه کلام دا د ایک کلام اون د کلام د چکیم د حضرت موسی علیہ السلام باندې نازل شو او دغه قرآن مجید دغه کلام دغه تصدیق کوین کدا د مخشی کتبو او دا د حق خبره هدایت کوي اوسی خلیاره حکم کوي نو دی یو بل ته دعوت سره ور کوي چې د دې دعوت کوین کی دعوت قبیل کی چې د کیم داعی دا د الله طرف ته خلق ربېلی او په دې باندې ایمان وروړي نو د پیغمبر علیه السلام د زندگی شپږ واقعې شوې دي چې پیغمبر علیه السلام جنات تخپل پیغام رسول ده یو موقع داوا د پیله موقع وا چې په وادي نخله رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن مجید تلاوت کو دی د قرآن تلاوت ورویده بلا موقع پیغمبر علیه السلام نه یو جنات مطالبه وکړه چې میشته چې ته پیغام وکې خپل دعوت او تبلیغ ورته وکې پیغمبر علیه السلام ورغی او په دې وا باندې په سوي په زری جنات پیغمبر علیه السلام ته نوست یو د جنت معلا سره چې کیم نږدې زوی د په دغه ځای چې پیغمبر علیه السلام دیتا تقریر وکړو او پیغمبر علیه السلام د اسلام هغه دعوت ورکو قرآن مجید ورته بیان ک او د دینه بعد د هغه مقام ده چې په دوه ځای شي اس مسجد جن جوړ شو ده د مسجد جن چې په کیم ځای باندې جوړ ده په دوه ځای باندې پیغمبر علیه السلام دغه جنات ته چې په سوي او په زری تعداد باندې پیغمبر علیه السلام ته نو د مسجد جن ځکه ورته وی چې په دې ځای چې پیغمبر علیه السلام د خلک ته د جنات ته دعوت ورکړو چونکه لکه څنګه چې انسانون مکلف دي دغه رنګ جنات مکلف دي او بلا موقع حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم متوي چې سامو سره لوټ شه چې جنات ته دعوت ورک نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ باندې پیغمبر علیه السلام د سه ګول دایره بدل کړه لیکه واله ورته چې دینا و تو زینا او پیغمبر علیه السلام لوټ دی ته دعوت ورکو چې کله پیغمبر علیه السلام واپس روغی د عبد الله ابن مسعود نه پښتنه وکړه چې تو سم محسوس کړل څه دی ولیدل وی چې یا رسول الله دسه سپینه خطه سنولی رنگ باندې قسمینه رنگي وي سنولی رنگ او په سپینه کپڑے شي او دسه جټ قسم باندې خلکو نو دا مې ولیدل دسه خلک مې ولیدل نو پیغمبر علیه السلام ته وی چې دا جنات وی چې هغه تمو دا دعوت ورکو نو دا تقریبا پیغمبر علیه السلام سلیر ورا په مکه مکرمه شي یور په مدینه شي او یور په سفر شي پیغمبر علیه السلام جنت ته دعوت ورکړه د شپږ واقعات ته جنت پیغمبر علیه السلام په زندگی شروع ولي
نو د دین بعد الله رب العالمین یعنی د مکی مشرکین ته سبق ته چې ګوره جنات چې یو قرآن وروید په خپل بندا ایمان وروړو او خلق ته ایمان دعوت یې ورک یعنی نه جنت ته د ایمان دعوت ورک و نو توسه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام توسه ته دعوت ورک توسه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعوت قبول نه ک نو الله تعالی فرمی په دنه آیت مبارکه شه اولم يروا ايدين غوري ان الله الذي يقينا الله رب العالمین اغذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او مځکه ولم يعيا بخلقهن والله رب العالمین ستړه شو نه د بخلقهن په پیدایش ته دی باندې د اسمانونو د مځکه په پیدایش باندې الله رب العالمین ستړه شو نه ده يهودي دا خبره کړې ده چې الله رب العالمین اسمانونو او مځکه او د کائنات په شپږ ورځې چې پیدا کړل په اومه ورځ باندې الله رب العالمین آرام وکړ یعنی مقصد دا چې دی وی چې ستړه شو به آرام وکړ الله رب العالمین د پر آرام نشته الله تعالی آرام نه مبرده د ستړي نه مبرده نو دا د هغه خلک تحریف ته دغه يهودي چې دی دا خبره کوي چې په اومه ورځ باندې الله تعالی آرام کړی ده بقادرن الله رب العالمین قدرت لرین کدا لکه څنګه چې د اسمانونو او مځکه پیدا کړی دی دغه نه دستړه کا په دې باندې الله تعالی قادر ده علی ان یحیی الموتى چې بیا ژوندۍ کی مړي یعنی د خلک خو انکار کو مکه مشرکین د دینه منکر وی چې بیا د مرګ نه بعد زندگی وی چې نشته دو نو هغه الله تعالی دلیل ورکای چې ګوره تاسو چې الله دې پر ادا ممکن نه دو الله تعالی چې د اسمانونو او مځکه او د کائنات پیدا کړی به دا مشکل دی چې الله تعالی بیا دوا مورې تاسو پیدا کی بلا ویلنا انه على كل شيء قدير یقینا الله تعالی په هر شی باندې قدرت لري کا ذات نه و یوم یعرض الذين او پاغه ورځ باندې چې پیش کړی شي هغه کسون کفرو چې کافر دي علی النار د جهنم په ير باندې نصور تویل شي الیس هذا بالحق ایا دا حق ندی سرنګ په دنیا شو هم انکار کو خدانن حق دی وکنه ير د خپل سترګې ولیدو وکنه جهنم دی ولیدو وکنه قالو دی په دې واه باندې اقرار کوي دی وی بالا ویلنا وربنا رب دې میش دا مې ولیدل او دا حق دی هرڅه قال الله تعالی ورته فرمي فذوقوا العذاب اوسکی عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د کفر د توسي چې انکار مې کو په دنیا شمه انکارو الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي فصبر صبر کوي پیغمبر کما صبر الکسرانګي چې صبر کړو اولل عزم د عظمت ولا غزمت ولا سیکوي من الرسل من د پر د بیان دا د تبعیض د پرانه دا من الرسل د انبیاء ټول انبیاء کرامه د دعوت پلیار شه د عظمت لري اختیار کړی او عظمت یې کړه دا استقامت یې کړه دا دیو یو نبی تذکرہ چې کسه حضرت نوح علیه السلام حضرت هود علیه السلام حضرت صالح علیه السلام حضرت شعیب علیه السلام چې د دې قومه تذکرہ الله تعالی په قران مجید کې کړی شعیب علیه السلام خطیب الانبیاء دا حکم خلق صورت یا شعیب صلاتو کا تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ای شعیب ته د خپل دینداری او د خپل مینځ او د دې حکم کوي چې موږ د پلارینه کې دین پوته کې هغه طریقې پوته کې د شعیب علیه السلام په بهترین انداز باندې قوم پیک حکم خلق دی طرف نه کیم جواب ملاو شي دیرنګه حضرت زکریا علیه السلام قوم خلق دی نفرمانی نه منی کول د شرک نه منی کول قوم خلق دمر دشمن شه چې قوم خلق دای معاف نه ک تر دې چې حضرت زکریا علیه السلام پسې شل او حضرت زکریا علیه السلام یې پاره باندې دوی ټوکړې کړ د انبیاء کرام هغه مثالونه دي حضرت یحیی علیه السلام قوم خپل قوم یې دشمن شه یحیی علیه السلام یې نعوذ بالله ذبح کړ ساری زنه کاټ کړ دا دی یو نبی هغه تذکرہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سمره استقامت اختیار کړل د مکه هغه دیر لسکوله زندگی د پیغمبر علیه السلام د ټول د استقامت زندگی کده طیف سفر کسه کده پیغمبر علیه السلام شب ابي طالب هغه واقعیا کسه چې درې کوله بد دغه مکه مشرکین بایکاټ کړه معاشي بایکاټ کړه معاشرتي بایکاټ کړه هر قسم بایکاټ کړه دا غم شدي نشتا الیک نشتا او خستل خرڅول په دی باندې ډیر مشکل حالات د درې کوله پیغمبر علیه السلام د پښې بیا ابي طالب شي باندې تیر کړی دي نه چې سمره تکلیفینه تیر شوی پیغمبر علیه السلام باندې په مکه دور شه خورې په سر باندې اچېدلې دي مری ته خلک پړکیو را چولې دي پیغمبر علیه السلام ته مختلف حربې استعمال کړې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم
د دې خبرې ناړېدل نه ده، په دې شی کمای نه ده کړه. فصبر، نو صبر وکړه پیغمبره، کما صبر، لکه څرنګه چې صبر کړه اولو العزم د عظمت ولا من الرسل چې هغه انبیاء کرام ولا تستعجل لهم، او ته دغه خلک دې پر بیړه مه کوه. کأنهم یوم یرون ما یوعدون، په هغه ورځ باندې چې کله دی وویني چې د کوم شي دې سره وعده کوله شي. لم یلبثوا، نو دا کأنهم اصل شي دوزی شي دا گویا کې دی وی لم یلبثوا چې میږه وخت نه ده تیر کړه، مطلب نه دو کړی په دنیا شي الا ساعتا، مگر یو ساعت من نهار دی ورځې مې سيو 2 منټه تیر کړی دي. نو د دنیا زندگی دا وی د آخرت په مقابله شي سمرای دا وی د ټوله زندگی دا وی اتیا کوله زندگی دا وی 2 منټه لیدا شي. بلاغن، نو د دې قران مجید دا مکمل د تبلیغ د پر پیرادا، یعنی مکمل بیان د قران مجید دا پیرادا. فهل یهلکو، نو شي هلاکول الا القوم الفاسقون، مگر قوم فاسق. امين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله.